کلم بتا پهر زکی تسنس دیو بندی یما کلم بتا پهر زکی تسنس دیو بندی یما گذر بدر کا و مزا بردست دیو بندی یما رازا درتا تیاری. دغه رنګې درېمه غلطي هم دی داسې کړې ده چې دا وایي چې خصوصا على اولهم وافضلهم بالتحقیق بیا اخوا سیدنا امیر المؤمنین دغه عبارت بیا مرفوع کړی دی، یعنی مبدل منه مجرور دی او بدل مرفوع کړی دی. دغه رنګ یو بل لوی غلطي په دې ځای کې داسې کړې ده، دا وایي چې سیدنا امیر المؤمنین ابي بکر صدیق، خیالو کې دلته ابي بکر دای مجرور کړی دی. خصوصا على اولهم وافضلهم بالتحقيق سيدنا امير المؤمنين ابي بكر الصديق. خصوصا على اولهم وافضلهم بالتحقيق سيدنا امير المؤمنين ابي بكر الصديق. ځکه چې ابي مضاف دی او اخو له مضاف الیه دی، نو دا ابي اسماء سته مکبره دي او تاسو به دا ویلی چې اسماء سته مکبره د دې اعراب په حالات رفعي کې په واو سره وي، لکه جاءني ابوکا، او په حالات نسبی کې په الف سره وي لکه رأیت اباکا، او په حالات جری کې په یا سره وي لکه مررت بابیکا. نو دلته دی ابي یعنی مجرور کړی دی، نو الته علی اولهم وافضلهم هغه عبارت مجرور دی، نو سیدنا امیر المؤمنین دی ورته مرفوع کړی. یو غلطي کړی ده، بل غلطي به دې کې دا کړی ده چې بی ابي بکر بی دا مجرور کړی دی، نو بیا خو به ټول مرفوع کړی وای کنه، نو هلته په یو ځای کې مجرور بیا مرفوع بیا مجرور، نو دی پکې چې کوم دی دغه رنګي دا غلطیانې کړي دي. نو دله صحیح عبارت داسې پکار و چې داسې ویلی وی چې خصوصا على اولهم وافضلهم بالتحقیق سیدنا امیر المؤمنین ابي بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه، نو بیا به عبارت صحیح شوی وي. دا رنګي د بل غلطي کړي دا فرمای چې وعلى جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا امیر المؤمنین عثمان بن عفان. نو بیا دغه رنګي دلته د بدل او د مدمنو اعراب کې فرق کړی دی، یعنی مبدل منه مجرور کړی دی او بدل مرفوع کړی دی، بل غلطي کړی ده. وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان سيدنا أمير المؤمنين عثمان بن عفان. او بل غلطي دلته په آخر کې دا کړی ده چې دا وایي سیدنا الحمزة والعباس وعلى عمه الشريفين بين الناس سيدنا الحمزة والعباس. وعلى عمه الشريفين بين الناس سيدنا الحمزة والعباس. نو مخکې بیا مبدل منه هغه مجرور دی او بدل مرفوع کړی سیدنا ویلی، یو غلطي. بل غلطي دلته دا کړی ده چې دا الحمزة والعباس ویلی دی او په دې منځ کې چې کوم حمزه وصلي ده دا یې نه ده غورځولي، حالان کې حمزه وصلي چې کله په درج د کلام کې یعنی په منځ د کلام کې راشي د دې غورځول واجب دي، او دلته د نه ده غورځولي، نو یو غلطي دا کړې ده. بل غلطي دلته دا کړې ده چې سیدنا مرفوع کړی ده، نو الحمزه ته دای ورته منصوب کړی دی، نو یا خو به دې ټول داسې ویلې وی چې سیدنا به دې ویلې وی، نو بیا به سنا سه عبارت صحیح شوی وی، نو هلته دې سیدنا مرفوع کړی دی او الحمزه ته دې ورته منصوب کړی دی، نو دا دې بل یو عظیمه غلطي کړې ده. او دغه رنګي والعباس، عباس چې کوم دی په ده باندې خو هوښیارتوب یې کړی دی، اعراب یې نه دی ظاهر کړی، کیدای شي دلته هم د یو لویه غلطي کړې وی، خو دلته والعباس کې دلته سین ساکن کړی دی، اعراب یې نه دی ظاهر کړی، نو اوس پته نه لګي چې ده به دلته عبارت څه ویلو، څه به دا عبارت شرمولو، خو ښې دا کړی دی چې دغه سین ساکن کړی د اعراب یې پته نه لګي. نو دا محترمو د شیخ طیب علمي حیثیتو، نو زما په خیال باندې خو دا ماته عالم هم نه ښکاري چې عالم وي، خو بس د یو جماعت مشري اخیستې ده او دغه ها هو جوړه ده او خلک ورپسې دي، نور خیر خیریت ته سودم تشین دی او بس دغه حالات دی. هغه تاسو په خپله په دې ویډیو کې وکتله، نو دغه د شیخ طیب علمي حیثیتو الله رب عزت مونږ ته علم به عمل راکړي او الله رب عزت مونږ ته د نیک عمل
توفیق راکړي او الله رب عزت دې موږ د بد عمل نه وساتي وما علینا الا البلاغ کلم بتا پہر زکی تسنس دیو بندی یما کلم بتا پہر زکی تسنس دیو بندی یما گزر بدر کا ومزا بردست دیو بندی یما رازا دتا تیار کلم بتا پہر زکی تسنس دیو بندی یما کلم بتا پہر زکی تسنس دیو بندی یما گزر بدر کا ومزا بردست دیو بندی یما رازا دتا تیار